د ساده بټکولو دپاره جمع دی ساړه دي برستن شړی صادر څخه نشته دی ځان نه شیخ جوړ کړي چې سوال نشم کولی د سرځی نه فالج و د سرځی نه وچ شو یا مړ شو مجرم دی الله به دوزخ ته غورځي ولې دې نه غوښته سوال به دې کړی که نه غوښتل به دي اسبابو ځینو ځایونو کې دا سوال کول بیا حرام او ناروا دی غوښتل ډوډۍ دې شتې سړه ډوډۍ د څخه شتې وچه شتې په هغې دې ګزاره کېږي خو سړه ده وچه دنګولې نشتې او ته توده غواړې نو څه نه غواړې په خېټه دې ور ولګه دا سړه وخوره که نه که بې غوښتو چا درکړه ډېر ښه یې وکړو مېلمستیا دې وکړو ډېر ښه یې وکړو خو ته په کومه خوله غواړې دغه وخوره که نه نیکونو زمونږ اصحابانو د وربشو ډوډۍ وچه د غنمو ډوډۍ وچه شي کمې د وربشو ډوډۍ چې وچه شي خالص لرګی بیا بیا په ګټه میده کوي نو دا به په اوبو کې واچولې پستې به شوې بیا به یې دا خوړلي نو تا هغه وخوره که نه الله پې اجر درکړي خو دومره ده چې معمولي شتې او ښه غواړې نو بد کوي پیسې د څخه شتې د خپل ضرورت د ورځې توخه نورې غواړې چې سبا له جمع جوړه شي ناروا دی سوال معنی دی حرام دی لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي واورئ وي غوښتل د دنیا د اسبابو ندی روا پورا لچې دی پورا دی په دې وخت کې بیا غواړي ناروا دی ولا ورکولو لوم بیا ناروا دی څوک چې د الله نوم نه اغوستی دویم ذي مرة سوي دروغ وجود طاقتور سړی دی سوال څه کوي مزدوري وکړه که نه مجبورن د ډوډۍ ضرورت مې د جامې مې ضرورت دی مزدوري کوم چا سره مزدوري ما ته وښیه زه له مزدوري کوم دومره پیسې به راکوي مزدوري وکړه ورځ وکړه دوه ورځې وکړه غواړې صلاح لا تحل المزد نه دغه ځایونو کې سوال کول حرام دی ناروا دي دا هم دوه قسمه شو که نه دویم سوال کول دي د اسبابو نه بار د اسبابو دایره دي شي مین کې زوی راکا لور راکا خزا راکا دا سوال کول جوړ می کا عزت راکا دولت راکا د دې سوال کوي نو دا سوال صرف او صرف د الله نه کول دي بے د اسبابونو بے اسبابونو صرف او صرف د الله نه کول دي یو خبره ته می خیال شو دعا می وی سوال کنه زه په خپل هم داسې ویم تاسو تم دا چل خیم الله پر ټول ژوند کې یا الله په مخلوق کې چاته ما محتاجم کې یا الله زما چې څه ضرورتونه دي الله د غیبونه پورا کا تاسو خشته یو مخلوق ته یو تمام محتاج نه کی یعنی زوی ته به محتاجم کې الله چې زوی ته محتاج شم خدای ته محتاج شم مخلوق ته الله یو د خپل درس په می ساته همیشه الله چې د بل چا در کې زما الله سره مخلوق نه خوځي الله نه داسې دعا کوي مخلوق ته الله محتاج مکی مخلوق هم ستاره حاجتونه هم ستالاس کړي د بل په ذریعہ زما له څه پورا کوي مال خپل ضرورتونو پورا کا ها دا چې تیلا له پورا کوي د بل په لاس به زما د متازین اوتا چې زما او ته متازینی استا اختیار دی خو چې ما او ته متازکه الله ما چاته متازمکه دوام داسې وکړه نو دې طریقه باندې سوال کول چې اسباب منځ کې نشته دي دا د یو الله رب العالمین د پاره دي یو د الله ذات خاصه ده غوښتل او سوال کول درې چیزونه شو کنه محبت یرا غوښتل رجا چته لګي ا د دې دو قسمونه ا دو کې دا یو قسم جایز مشته ناجایز مشته هغه بل قسم کې هغه صرف ناجایز دی د غیر نه یو الله لوي کوي یو الله لوي ساتي دا چې درې واړه یو ځای شو نو دا کامل عبادت دی درې واړه اجزا یو ځای کې کامل عبادت دی لکه اریړه سپیرکۍ کاغه سونا سنامه کیږي دا څلور واړه یو ځای کې دا څلور واړه مجموعه یو دارو دی یو دارو یو علاج دی د خېټې د ټولو مرزو درد دی قبض دی چینجی دی د کلمو فرق دی د معدې کمزورتیا ده
دا څلور وړه یو ځای کې په یو خاص مقدار باندې او خاص اندازه باندې استعماله په ناره یو ګولې مسوتن اخیری دار تن اخیر کې نو د غیرت مرزونو علاج دی نو دا څلور وړه چې راوځي کنه کامل علاج دی دا څلور جدا جدا کې یوازې ریړه خوري نو د خېټې قبض ختمي خو درد پیدا کوي یوازې سونه خوري عزم خراولي اسهال راولي او سره کمزورتیا د معدې هم راولي دې طریقې باندې نور اجزا ځان د الله علاج دی نیمګړی دی څلور وړه یو ځای کا ا پنځم سره ګوړو سره کې نو پنځم علاج د خوګوالي لپاره نو دا مکمل نسخه ده دا درې وړه ځان د الله عبادت دی نه تمام عبادت دی دا درې وړه یو ځای کې نو کامل عبادت دی اوس دا خبره فکر کې کېږي چې کله قرآن आवाज کوي اعبدوا ربکم معنا بسې د مجموعي معنا کوي ټیک ده ځان ځله معنا کوي ټیک ده اعبدوا ربکم يربید خارجي اسبابونه یو د الله نه کوي نه د بلنا اعبدوا الله ما لكم من اله غیره یرا کوي نو یو الله نه کوي د کانی بوټي نه مکوي د قبر جنډې نه مکوي د غلاف نه مکوي د ډن نه مکوي د روز نه مکوي د میاشتې نه مکوي سفر کې یرا کوي اعبدوا الله یرا کوي نو یو الله نه بلچانو نه کوي د اسبابو اعبدوا الله غواړي حاجتونو یو الله نه غواړي به د اسبابو د بلچانو نه غواړي د کفر د شرک وی دي اعبدوا الله مینا کوي محبت کوي به د خارجي اسبابونو دی یو الله نو کوي بل چا نه کوي دا معنا صحیح ده په خبره باندې د عبادت مجموعه نه اخلي یو فرد اخلي یو واخلا یره به د الله نه بل چا نه کوي اعبدوا الله مینا د خدای ټول سوا د الله نه بل چا سره نه کوي اعبدوا الله حاجتونه دی الله نه غواړي به د اسباب د چا نه غواړي صحیح ده اوس رستو ټکی معنا وکا مالکم من اله نشته تاسو له څوک به د اسباب د یری نشته له تاسو له څوک به د اسباب د ظاهری د محبت د خدای سي مالکم من اله نشته تاسو له درکولو درا مدد سره درگاه به د الله نه مالکم من اله غیر سوا د الله لا اله الا الله کی راوړه لا اله نشته د یری دو څوک ذات به د اسبابونو به د الله نه نشته د مینې کولو څوک به د الله نه نشته د غوښتو د به د الله نه لا اله الا الله اعبدوا معنا د کلمې سره ولګي او دا ټول راځي ځکه نو تاسو اعبدوا الله ټول قسمونه د عبادت کوي یو الله له کوي اعبدوا الله مکمل عبادت کوي یو الله له او مکمل باندې درو سره مکمل کیږي ولی کوي مالکم من اله غیره نشته تاسو لایق د پورا بندګۍ کولو څوک به د الله نه څوک نشته دی ګور یو الله دی مالکم من اله غیره کول ذکر کې مراد نه جز واخلي جز ذکر کې مراد نه کول واخلي ډول قرآن کې ویلي دي قرآن وایي دا ارکعوا مع الراکعين سمانه د یواز رکوع ول مراد نه ټول رکوع کوي منځ کوي زمان گزار سره باندې جماعت جوړ کوي تنظیم کوي جماعت جوړ کوي به تنظیم نه به د جماعت نه منظم نیمګړی دی چې ځان لکه نیمګړی دی لست نظام د لګیا دي نیمګړی دي او د یو په دی باندې دوه تنه په یو ځای د نماز کامل شو اوس مکمل شو او ثواب پورا د مکمل درې شو تلو شو لس شو شداولي ځکه تنظیم جوړ شو د مسلمانانو د یو سړي په حکم باندې کته کیږي او بره کیږي هغه ته نمونه ګرځیدل چې د شي کرا کته کیږي د شي پورته کیږي دا څه کوي ځکه ضروري ده کنه وایي چې امام پکار دی هر امام ضامن والمؤذن مؤتمن امام ذمہوار دی امام ته خلک ګور دی رکوع څنګه کوي د سجده څنګه کوي د قاعده څنګه کوي قومه څنګه کوي رکوع ته رسیدلې دی رسیدلې نه چې بیا جک شه دی سپرینګ دی بیا راو دنګل براور سي لا نقشه دی مقتدی لا نقشه عمر دی عدل سمع الله شروع کړی چې حمیده کې هغه تری ته رسیدلې نو خلک بده ته ګوري نو ته خو ذمہوار نو خلک دی خرک ذمہوار ته نو خلک کله زمان زه ته مخکې شم د بد قسمتای نه اوس می زیاته کړی دي
او وخت کې بچو سمع الله لمن حمده زبل اولانو خلق وتعالى وولو تری ته ورسېدی بیا بچو درته ما به زه خو پخې کېږم او زمانه مخکې کېږي نه زمانه امام زمانه زمانه ورست راځي زمانه مخکې لاړ نه فست لغونی عادت شي دي خو دومره چې پاک سمون یلته نقصان د بل ځای نه کنه جرند د اوبو په زور باندې ګرځي د پارچاو ته خو واړي نو نقصان دا غځي نه جوړي د امام زامن ویلي دي ذمہواری ته ویلي دي دا ولی په دې معنی باندې کنه چې تا ته بخله ګوري تنظیم دې تای مخې ته کړی نو چې څه څه نو هغه چل بدن خلک زده کی بیا لوم کته نه خو بیا باغ شي کی نو ته صحیح وخایا کنه صحیح طریقه باندې کا په دمو کا په آرامو کا په طریقې پوها کا ارکعوا معراکی یو جزء ویل امراته قوموا لله قانتين سمعنا راشي درګه موګي ولانه قوموا لله قانتين عبادتک الله لمنذک قیام پکې او فرض واسجد سجده وکړه یو سجده عبادت شته نو سجده وکړه منذک یو جزء ویل دی ټول تین مرادی دغه طریقه باندې یو ذکر کې مراد تین ټول مرادی انما يخشى الله من عباده العلماء مدارک معنی کوي خشیت د عبادت یو جز دی امرتنا ټول انما يعبد الله انما يخشى الله يعبد الله من عباده العلماء صحیح عبادت په مخلوق کې چې کوي نو عالمان به کې د قران چې په پوي کې په دین پوي یا به صحیح عبادت کې نور به صحیح عبادتونه کې نو خشیت ویلې امرتنا ټول غسته دا چې قران کې نورم ځای نشته چې یو فرد ویلې امرتنا مجموعه سه مجموعه ویل یو فرد نه مراد واخلي کې دې شي بکیتا نو خلاف د انبیاء سره علیهم السلام د قومونو دویم ځل په مسله د عبادت باندې پیغمبر به وی عبادت د الله حق دی راغو نه عبادت د بل چا حکم دی خیرات د الله حق دی به د بل پوری می ورکول شي دې طریقه باندې رمضان سوال د الله حق دی نه بل ته ویل شي موږ د الله لپاره د بل لپاره هم کیږي روزه د الله لپاره به د بل لپاره هم کیږي دی ولسمه روزه دی ولسمه روزه اصل کې په هندوانو کې ده هندوان دي د هندوانو دین کې دی ولسمه روزه عبادت ده ثواب ده د هندوانو مسلمانانو تر الله دومره دی ولسمه روزه ا دی ولسمه خیرات اصل د هندوان نه راغلو پارا عقیده چې خدای نه راغلو انما يخشى الله من عباد العلماء نو دویم مسله دا الہ او عبادت دا خو می بیان کړ اجمالی تفصیل به ان شاء الله درس کې راځي او دو مسلې نوري پاتې دي کنه یو د کتاب مقام دویم د پیغمبر درجه دریم الاخره ان شاء الله سبحانه الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون زني احکام د آسمانیو کتابونو مسلمات متفقتن علیها د تمام ملل او آسمانیو کتابونو شریک دي اختلاف پکې نشته قران زکوي چې زما استاد شریکه خبره ده دې لرا شي او دا ومن هغه مسلمات څه د عقیدې دي څه اخلاقی دي او څه اعمال دي اعمال یې د جوارح سره تعلق سره د عقیدې په مسلو کې بنیادی لوی اصول قران څلور خولي دي بلکې آسماني کتابونو ټولو یو د الله رب العالمین تعارف په جنګلی د بنده په عقل وهم ګمان ادراک باندې نه د پرېخي کولې نشي غلطي کی پکېتا قیاس بکې د غایب په شاهد باندې دا غینه بیا تشبیه یا تشریک راځي لیدل نه څو نو هغه په غریدون کې شی باندې قیاس کوي
نو غلطی برازي لکه څنګه چې د مرګ نه پس حالات بلکې د ځنکدن نه پس حالات لیدلی نه دي مونږه محسوسولی نشو نو د هغې په باره کې قیاس و ګمان وهم او څه کمزوري بې بنیاد روایتونه هغه اصل کی او د حیات بعد الموت باره کې ځان نه څه جوړ کی د برزخی جن نه بل څه جوړ د دنیا اور لیدلی دی د قیامت جنت جهنم اور نه دی لیدلی احساس نه دی شي د جهنم د اور یو بصره یو ذره یو جز لا یتجزا د فلسفه او عقیده باندې که دنیا ته وغورځول شو نو دنیا به لړبوس شي څه شی به زرغون نشي بیا هېڅ زنده سر به پاتې نشي دومره خطرناک تیز زهري او ناکاره اور دی رسول علیه السلام وی چې داغه عالم مار لړم که دنیا ته پوکې او که قدرې نو ځمکه به وسوځي او څه شی به پکې چرته همیشه له زرغون نشي داسې ناري داسې سمی اثر دی پکې ته نو داغه اور او د دې اور څه نسبت دی خو چې نه پوهېږو مونږ په هغې باندې نو په دې اور به یې قیاسو دې اور طرف ته به یې نسبت کوو عبدالله ابن عباس وی رضی الله تعالی عنهما لیس فی الدنیا مما فی الآخرة الا الاسامی دنیا کی چې څه دي د آخرت د څیزونو هېڅ بنیاد نشته په دې کې بې د نومونو نه تش نومونه دي اور هغه دی اور دا دی میوې هلته دي میوې دلته دي نهرونه داسې دي نهرونه هلته دي اوبه شاودو ګبین او شربت د دې نومونه شته اسامي او حقایق نشته دی حقیقت نشته دنیا کې ادراکی نشي کوله ځکه خو نبی علیہ السلام وی لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطرت على بال بشر نسترګي لیدې شي نه غوږی اورېدې شي نه زړه د هغې صحیح سوچ فکر کولی شي تش اندازه ده ګمان دی وهم دی خرص اټکل دی په دې وجه باندې چې قیاس د غایب په شاهد کوي نو ګڼ شی غلطۍ راځي په زرګونو دا په مخلوق کې او بیا چې د خالق باره کې تصور او سوچ او قیاس کوي نو په زرګونو قسمه غلطۍ به راځي قرآن ځکه منع کړې ده لا تضربوا لله الامثال الله مثالونو باندې مه پوه کوئ تاسو ځان ته دیو جن عالمان د علم کلام عالمان د اصول د دین وی اسماء الله سبحانه توقیفیه دا الله نمونه صفاتونه د شریعت په خونه دي شریعت نه ویلی نو مې وایا شریعت ویلی دي نه انکار مکوا تفصیلی نه دې کړه نو مې کوا تفصیلی کړه نو وای کا توقیفی ادي معنا باندې دي په دې معنا قران وی ذر الذين يلحدون في اسماء هغه خلق پرېدا سو واسطه سره مساتا چې الله نمونه کې کاغه تعویلونه کوي کګي دا الله نمونه بل تک گئی یعنی بل ته نسبت کوي دا الله نمونه بل طرف تک گئی کیفیت له ګوري د ځان نه په نمونه یګري د دې ټولو بنیاد دا یو خبره ده چې ادراک په عقل نشي کوله لا تدركه الابصار د مخلوق نظرونه د مخلوق په ادراک د الله رب العالمین نشي کوله نو د تمام آسمانیو کتابونو او د انبیاء دعوت د الله رب العالمین د پیژنګلو کولو په خونه د الله رب العالمین باندې د دغه مسلې اصطلاحینم التوحید ماوی زمون مشایخ وی رحمهم الله او د توحید نمراد توحید فی ذاتم دی خود دې قائلین لا ترس دنیا کې نه دی پیدا شي
چې دا الله غوندې الله بل هم شته. دویم دی توحید د الله رب العالمین فی الصفات فی الاسماء والصفات. اسماء و صفات کې د الله رب العالمین سره شریکون کی دنیا کی ووم دی هم او یی به هم. مرضونو کې دا بدتر مرض دی، ځکه انبیاء علیهم السلام هم په دې باندې زور لګي لکه د آسماني کتاب. دا شریکه ده، ځکه وی تعالی الی کلمتین سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. د توحید مقابل له تشریک او اشراک. شرک د الله رب العالمین سره په صفاتو کې په مختلفو اندازونو خلقو کړی دی. کله شرک کړی دی نو د عقیدې په بنا باندې هغه حقدار ګڼلی دی داغې غیر، او کله د عقیدې په لحاظ نه دی کړی، په عمل باندې داسې عملونه کړي دي چې هغه عملونه د الله رب العالمین د تعظیم دپاره په دین کې خاص کړی شوي. سره د دغې نه چې زړه کې دا ده چې دا خبره صرف د الله حق دی، په عملو کې هغه شانته غلط، نو دې ته ویلی شي شرک د فعل. شرک یعنی په کار کې د مشرک غوندې کار کول. دا اصطلاح قرآن و حدیث کې ډیره ده. کفر دون کفرن، شرک دون شرکن، ظلم دون ظلم. هغې کې اقسام دي. شرک د عقیدې تمام ادیانو کې بد او بد دی، چرته اجازه د شرک نه ورکړی شي. او قرآن اعلان هم د دې کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام د پریشانو په دور کې و، لسم کال باندې نبی علیه الصلاة والسلام حصار چې کافرو کوم کړو، قومي جرګه او ولسي جرګه کړو او ټولو بند کړو بنو هاشم ته. نبی علیه الصلاة والسلام دا غسر خپلوان د مکې نه بدر شیو، د کلی نه بار شیو، شړونکي شیو. مکې سره نږدې د شیب ابي طالب په نوم باندې یو دره تاریخ کې مشهوره ده، شیب علیو ته هم ویل کېدو، یو تنګی دی. ابو طالب د بنو هاشم د ډیرو کورنو سره د رسول علیه السلام د حفاظت د پاره دې درې ته ننوتې او کلی پرېښی. د ورځې براته مکې ته ګرځېده وه، او شپې له به بیا هلته ته د نبي علیه الصلاة والسلام څوکۍ به یې کوله. ماسوتن به چې په کوم ځای باندې رسول علیه السلام څملو، نو بیا به یې د هغه ځای نه پاسو. وم کال له هجرت باندې دا وشوه، نهم باندې وم باندې، نو نبی علیه الصلاة والسلام به یې د هغه ځای نه پاسو، بل ځای به یې څملو. اتم نهم لسم 3 کاله دو دغلته کې شړونتیا وکړه، ډېر په کړاو لړزاو باندې. الله غیبي اسباب وکړو، د مشرکینو خپله جرګه خپل منځ کې روانه شوه، لار آزاده شو، نو بنو هاشم راوواته، خپلو کورونو ته راغله. دا خبره د خوشحالۍ وه. نو لږ وخت نه و تېر شوی، د رسول علیه الصلاة والسلام تر مړ شو ابو طالب. لږ وخت نه و تېر شوی چې ټبر یې مړه شوله، خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها. عالمان د اسلامی تاریخ ټول دې کال ته عام الحزن وي، د غم کال، د پریشانو کال. ځکه بار سره تره وه، د تره د وجې نه به خلکو لاس نڅو، یېرېده چې که ملک صاحب ودرېږي نو د سره بیا ډېر خلک ودرېږي. نو لاس په نبی علیہ السلام باندې بې ځایه بې طریقې نه اچو، دشمني کوله او په دې یاره باندې. نو هغه د منځه لاړ، نو دا اسره ختم شوله. ډېرو خلکو
د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها په وجه باندې نبی علیہ السلام تداسه د بیزتی او د بدشتم لاس نشو چوله یریدا چې سخرانه پیودريږي نو بیا به مونږ سکو د خدیجه الکبرى لوی قوم عزتمنو حکیم ابن حزام معتبر سره مکه معظمه کې ځوان الک بہادر او خيار د قومیت خاونو د جرګې خاونو روانه برازي جرګه و زموږوانی کې اتفاق به ختمي نو ډېر خلکو په دې خاطر نه لاس کاو دا غدوان عصر ختم شوی رسول علیه الصلاۃ والسلام ته د هر طرف نه خلکو لاس آزاد شو ډېر د پریشانه وخو دعا کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مناجات د الله سره او دا ویلیو نحنو حق بالشک من ابراهیم الله منګه انزا د تردد او پریشانه په ختمولو باندې د ابراهیم نه زیات لایق ما الله ابراهیم علیہ السلام ته پریشانی راغلی و سودا خیال فکر پیدا شو کیف تحیی الموتى تا دا پریشانی ختم کړو خذ اربعه من الطير فصرهن اليك سرا الله دا غنه زیاته پریشانی ماته ده نظما پریشانی ختم کا الله رب العالمین اسمانونو توباله لسم کال دا اکثر علماء د تفسیر او سیرت تاریخ قول داده چې نبی علیہ السلام الله معراج ته بوتو دلته خو پریشانی وا د نیکه پریشانی زمکا کې ختم کړه د نوسی پریشانی په وو اسمانونو د پاسه ختم کړه د پریشانی ختمولو مختلف منزلونه اول منزل خو داو جبريل راغه او فرشتہ ده نبی السلام دو میهانی د کور نه پاسه ویخه کو ویرا او همته بوتو حرم کې سملو داغه د زړه اپریشن کو بای پاس هغه د نور نه ډک د زمزم په بوی وینځو او بیا په ځبانی کې خدا دویم ځل شرح صدر د نبی علی السلام اول ځل شرح صدر څلورم کال باندې کله چې رسول علیہ السلام په بنو سعد کې د حلیمه په کور کې او د غیر رضایی بچو په رضایی رونو سره د کلی د لکانو سره بيزي وخکلی بار سارا باندې دوتنا سپینرو براله سفید پوشان اده سملو ایو د مولسیرا او شلو رسینا او شلو رسیری کړه زو لو باس وینځ پاکه کا بیاي کا شرکو او اړو یری دا نو چغې کړي روړي کړي کلی ته ورسېده وی زمونږه قرشی رو دوتنه سړی رااله هغه لال کا خېټه ولو چیرله نو مور را اخلاص شول حلیمه اذا قام نور کسان راغله چراله نو سړی خو نو هغه تلو نبی علیہ السلام ته چوکتل رنگ زیو راغ سو ورخطاو سینې چولو کتل هغه واداسي لکه چې وڅکړي بیا کو شیرشي هغه په غي کې واس ابو ته کوړه درې څلور ورځې کې ځل خپل تنظیم وکړو او بیا دې راواس نو کوړه راوس مدینه ته مکه ته راوس مور له بوتو ای بچی دې دا دې صحیح سالم بیتاول راوس هغه ته خبرو کړم مونږ پیو یریدو ندی یاره نه راوسته موری کامل یقینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرون ماحول او پرون مستقبل باندې نو دته ته یاره ګمو زما دې بچی با الله حفاظت کوي کته په دا یاره پرې دې نو په دې یاره م پرې دا زما پتا څه شک شوبانی شي ځکه عربو کې طریقه ورکه بچا څخه او هغه به مرشو هغه دشمنانو یا پتندار وو ودا اعتراض زما تابع نشین دی بیا راوس خوشاله وتا یوزل
شرح صدر داشو دویم ځل یو بل عالم ته بوزي پاس عالم ته چاغه عالم د دې په نسبت باندې دا سیده لکه بل دنیا چی نو داغه برداشت د دغه زړه د قوت او د طاقت نه بارو ذکر رب العالمین بیا د پرشن تنظیم وکړو نو سینه ول پاک کړه د نور نه ډکه کړه د زمزم په بوی وینځله د دنیا په مخ باندې غورا خوخي قدرمنی او بو د زمزم نه نوري نشتی بعضی عالمان د سیرت وای چې کمی او بو چې رسول علیه الصلاۃ والسلام د معجزې په تور باندې داغه د لاس په خودو باندې زیاتی شوی دي هغه وبم برکتی دي زیاتی برکتی دي دو درې زره داسې واقعیا شي دا یو حدیبیه کې چې کله اصحابانو شپږم کال د هجرت باندې او بلګي وی ختم شو رسول علیه الصلاۃ والسلام ته شکایت شو پیغمبر اسلام خپل غشي ورکو دا ځکه خخ کوي خخ کو براوته یو ځل دا شیم کړی چې بلګي پاتې وي خلکو ته ضرورتو دا د سند سکولوم لګو بو کې پیغمبر اسلام خپل لاس کې خو او با د ګروتونو ترمنځ شروع او د سونو مو شو غسل مو شو لوخي با خپل عمر شو مشکونه یو ځل په بل سفر کې هم داسې واقعیا شوې ده وای چې دغه وبو د زمزم نه زیاتې خیر زیاتې برکتی دي صحیح ده خبره بالکل ټیک ده خو هغه وبو ختم شوی دي کنه هغه نشته پایدار وبو چې تر قیامت به نو هغه د زمزم وبو دي اوس د دنیا په مخراغې نه خو وبو نشته ما او زمزم لما شرب له د زمزم وبو لکم مقصد جائز د پاره چسکي نو هغه په الله سر کوي هغه په الله پورا کوي نو دغه وبو د نبی علیه الصلاۃ والسلام زړه په دی وینځل شو نو په دغه باندې پاک کړ شو خدا پاک وبو مبارک وبو مړ مبتدی دی مشرک دی په ویلم با نو فائدہ ته نه رسي کفن ولا پاک وبو لون کا او تواچا نو فائدہ ته نه رسي فائدہ بنده خپل عقیده او عمل رسي هغه کې الله یو خاصیت چولې نزول نه پاک کو او بیا روان کو لومبه منزل ادویم زیاده تسلی القدس شریف جماعت چې هغه سره یو کړی و هغه ته هغه سره انبیا چې براتلل نو خپل اسخر ټټو خدا به تعالی او نبی علیہ السلام چې په کومه کسورله سورو داغي صفت قرآن حدیث کې براق ویل دي برق د اسمان پرخته وي نو هغه ولکه د اسمان د پړق الوت یضع قدمه عند منتهى نظری کم دې ته چې نظر رسي نو هغه دې ته به دا ګام رسیدا نو سات کې ورسو فلسطین ته په دې ځل کې یاد اسمانونو سفر نه په واپسای کې انبیاء ټول یوزیو موږ دوه رکعات نبی علیہ السلام غوړو کو د مخکنه تصدیق د دې لپاره چې خاتم النبیین دی لتؤمنن به ولتنصرن ایمان به پیراوه هر پیغمبر ته مدد وکړي غویاو قالو اقرارنا مونږه اقرار کړل نو داغه تصدیق شو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نه د عیسی پوری علیهم السلام ټولو او قرآن دا خبره ذکر کوي د تسلی دویم مقام داو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون پینزسل اختمایت پینزشتم سپارا سورہ زخرف واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا تپوسو کا دا غنا چی ملی گلی اروان دستانا لی گلی خپل
دستا پوستیو کا اجعلنا من دون الرحمن آلہا اکلو چرتا منگا پا یو دین کی دی دینونا پا یو وقت کی دی وقتونونا دی یو پیغمبر پا قانون کی من دون الرحمن سواد مہربان اللہ نا آلیاتن دا خدای توب خواندان الہ مانا میں کرو کنا آلیاتن دا تعظیم لائق و قابل پا یو دین کی چرتا دی دینونو یو کتاب کی دی کتابونونا دی یو پیغمبر پا زمانہ کی چرتا کریو منگا یعنی جائز کریو پریخی اجازہ کریو آلیہتن دا خدای توب خواندان یو بدون چی دا غود عبادت شی چرتا کریو دا تفوسو کا یعنی چرتا دا ویلو چی الہ سوا دا اللہ نبور چوکشتے دا چا دین کے دی اجازہ اور نبی علیہ السلام کو کامل یقینو کنا فمو پختانوی عربوی البلیت اذا عمت طابت مصیبت عامی نو سڑی بانی سپکی یو تن روجہ نسی نو دتا گرانی نو چرطول روجہ نسی تگے بیا دے ہوگی دے اپر دناسوارو زور دے لتی ہوئی پروائی نشتی انا کام کئی خوچ دلسو تن روجہ دا اد یو روجہ دا غنا سوار رواخلی ڈبے اٹھا کئی نو دو تا خل خارق شی اللہ طولو بگنی کی جوز ما هم دا خل خل کی کیخوے اغام دی تارم دا ولی گرانا دا کرا وچی پر طولو شوی چیزا کونڈایم یوا دی مرو خپاتی نشی ہوئی یعنی طولو بانی با غم راشی پختانو کم دا شدا چی غمی پی وی گورا پلان کی تا و گورا پا غدا سی پریشانی ہو دا فلان کی بانی دا سی پریشانی ہو نو پا دی بانی دا غم سپک شی دا غم سپکی نو نبی علیہ السلام تی تپوسو کو دو نکنا قبل خبرو دقا دا طول یو دعوتو لا الہ الا اللہ دا طول دا یو دعوتو اچھا سخت پریشانی راغلی نو پا دی مسئلہ باندی راغلی پا موز ندی راغلی روجہ حج خیرات بانی روجہ کنسا حج کوا خیرات کوا پاغی بانی پرزول قومونو کری دی نہیں دی کری رسول علیہ السلام ایمان دا سے جوڑو تربیت دا سے شو اغوی لا اسأل زو خدا تپوس نکم دا خدا غسیدن و ما پا دیسیم یقین دی تپوس نکم دا ایت دا دیر علماء دا تفسیر پا قول بانی پا دی مقرغل لے نا مکہ کیو نا پا مدینہ کیو بین السماع والارض ویدا دی انبیاء دی دا غدی اس بیتوینی دا دونو تپوسو کوئی نکم تپوس نو مسئلہ اتفاقیو نبی علیہ السلام دا تسلی خبروا چه طول انبیاء داوی اللہ رب العالمین پاس بو تو درم منزل دا تسلی یوزل شرح صدر درمزل دا انبیاء و تصدیق درمزل پاس مانوز و پاسا حلتے بو تو لنوریہو من آیاتنا الکبرى سورہ بنی اسرائیل کی اسمان تا مزکہ بیلو لنوریہو من آیاتنا الکبرى پل قدرت نخی و تخیم راتلون کے مستقبل و تخیم زڑی مضبوطوم چه دا سے حالات را روانی تبا کامیابی گی تسلیو شلا رسول علیہ السلام واپس را گئے دا بنیادی مسئلہ دا تمام انبیاء و اتفاقی دویم مسئلہ بنیادی او اتفاقی ما ویلو دا کتاب مسئلہ دا عنوان او سرخط دا کتاب درم مسئلہ دا الرسول دلیگلی مسئلہ دا معلم اور صدرم مسئلہ الاخرہ اولا توحید مسئلہ سب بنیادی خبری ما بیان کلی داغی مقابل شرک دے شرک دو قسم بانی اصول دا شرک دو قسم بانی دی یو دا عقیدی او دویم دا عمل الاشراک الاعتقادیہ او الاشراک الفعلیہ دا عقیدی دا شرک مطلب داو کہ دا اللہ رب العالمین یو خاص صفت پا یو مخلوق کے دا مخلوقاتنا اغل اگر که یو سکن لی خو اختیاری منل غیب علم غیب اختیاریو نمنل چه پر طول عمر کی یو ظل مثلا دا غیب و علم سخده او خدا دا علم غیب دا دا اختیاریو چه در آوس نراتا چه دا نر آوس نراتا قدرت کاملہ
د کن فیکون قدرت چوته لکی تصرف دا د څخه په ورکو د الله شته اگر کلک سات دی پښته او څخه خو په دې معنی شته چې دې غواړي نو دې قدرت استعمالول شي په طریقه او کار وتی کی مطلب می دا دی چې قدرت تصرف کله کله الله رب العالمین دیو بنده پلاس سرګن کی د عیسی علی السلام پلاس باندې مرغۍ جوړ کی د عیسی پوکې پکیو کی او بیا یوالو هغه مرغۍ شي نو دا قدرت خوشته عیسی علی السلام څخه ورون باندې لاس راکاږي دم پیواچی د مور نه پیدا ورون نغشي مرد سونو زرګونو کلونو هغه تو پاسا هغه پاسی ژوندې پاسی ژوندې نو دا قدرت خو څه شته چې په دې دا قدرت د رب العالمین د قدرت د کون منادا او فرق ما وېدا دي چې یو خو په ورکو د الله دی عیسی څخه ذات جنو دویم دا دی قدرت استعمالولو کی اداغه په اثر پیدا کولو کی عیسی علیه السلام اختیار نه لري هغه اختیار د الله رب العالمین دی یعنی چې الله کله غواړي نو د پخلو بکار کی دانه چې دی غواړي نو د پخلو بکار کی الله غواړي نو د په لاس باندې مړ ژوند دی کی دانه چې دی غواړي نو مړ ژوند دی کی دا څنګه ده مطلب څه شو چې په دې قدرت کې استعمالولو کې کده د اختیار شته خو د دې قدرت په اثر پیدا کولو کې د عیسی علی السلام اختیار نشته ځکه عیسی علی السلام چې څه ذکر کوي نو د ټولو سره وي نبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم دا شانته وي تاسو له جوړم اخلق لكم من الطين كهایت الطير د مرغۍ په شان فانفخوا فيه فيكون طيرا باذن الله مرغۍ کیږي نو په امر د الله کیږي نه د عیسی دا شانته داوم وي اوحی الموتى مړ ژوند کوم دې طریقه باندې ابرئ الاکمه والابرص واحی الموتى باذن الله داوم د الله په اجازه باندې زما اختیار نشته زلاس وزم په خپل ټکیم اثر الله چی اثر ټولو کې زما اختیار نشته دا فرق دی د ناو د شته مشرک وشته چې دې کله وغواړي نو هغه سکیږي آسمانی کتابونه وشته خو اسباب شته دې کله وغواړي الله نه غواړي نو نه کیږي فرق دی کې ډوډۍ مړول کوي اسباب ظاهری دادي خو چې الله غواړي نو سړی په مړیږي چې الله نه غواړي په خوراک نه مړیږي او بو سکل باندې تندمري او برا غستل خلیتا ټول تیرول زما اسباب دی اختیار دی زما دا ز کول شم په بو کې اثر د عطش او د تندې د ختمولو دا د چا بنده په لاس کې نشته دا صرف او صرف الله رب العالمین لاس کې قدرت هغه دی دا فرق دی ذکر الله مشرک دا فرق نه کوي وې دو کو دا وشو دا جوړ دی اختیار موږ دا اسباب د اختیار کړي قران دا وی اسباب د په اختیار کړي او اسبابو کې اثر د په لاس کې نشته هغه د الله لاس کې چې کار الله